دا مو وایي چې کنه پردی خور ته به وګورم. قسم دی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي الزنا قرض، زنا دا یو قرض دی، تا د چا مور سره وکړه. صحابي راغی د الله رسوله دغه نوی نوی چې کوم دی د الله رسوله ایمان وروړم، خو یو شی راته اجازه وکړه. نبی اسلام مبارک ورته ویل ښه وایي څه شی دی؟ وایي د الله رسوله ایمان وروړم خو د زنا اجازه راته وکړه چې زنا به کوم. ټول صحابه حیران دي چې دا صحابي څه وایي. نبی اسلام مبارک مسکی کېږي او خاندي. وایي صحابي ښه چې کله ایمان ووایي نبی اسلام ورته اتحب لامک، د خپلې مور دپاره خوښی چې ستا مور سره څوک سم دي. د الله رسوله نشم سر به دوه کم. وی ښه اتحب لاختک، د خپلې خور دپاره خوښی چې ستا خور سره څوک زنا وکړي. د الله رسوله سر به ستا جوړه کې پروت دی. د خپلې ښځې دپاره خوښی د الله رسوله څنګه خبرې کوې. نبی اسلام مبارک ورته څنګه د بل خور مور سره سم دی. پوه شه د الله رسوله پوه شم. وی آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دست مبارک ولا په سینه باندې راکړه. هغه وی صحابي وی قسم دې زمانه تېره شوه زما تر مرګه پورې زما خپلې ښځې تشهد نه راته زویم لاس تر باندې د چا راغلی دی. خبره دې پورې کوم زما محترمو چې امام شافعي رحمت الله علیه وی دا مه ګوره چې ته بې حیایي کې د بل خور مور ته ګورې. قسم دې چې ته د بل خور ته غلط نظر باندې وګورې. داسې نشي کېدی چې ستا خور او مور ته څوک په غلط نظر باندې ونه ګوري. دوه څیزونه داسې دي زما محترمو چې د هغې نه مخکې انسان د مرګ نه راځي. یو درته ویم یو درته نه ویم. یو هغه چاته چې څوک ما سره محبت کړي چې چا تپوس به ته وویل. یو په هغې کې زما محترمو زنا د زنا تا چا سره زنا وکړه په مخ ته ځمکه باندې تر کومې پورې چې ستا خور او مور سره چا زنا نه ده کړې تر هغې پورې تا له مرګ نه راځي.